ډاکټر صاحب خپل نوم راته وایي او خپل کوالیفیکیشن؟ زما نوم ډاکټر کلیم دی، ډاکټر محمد کریم، او د نفسیاتو ډاکټر یم. د ډېر مودې نه په تیمرګره کې کار کوم. د باجوړ خو زما بلا بیماران دي، نور د ټول علاقې چتراله پورې پر دیر د نورې ضلعو نه هم خلک ما ته راځي، خو خلک پوه نه دي چې د نفسیاتي بیماریان دي څه شی. نو لږ ستاسو د پوهې لپاره یو څو خبرې تاسو ته کول غواړم. هغه دا دي چې لکه مثال په طور یو عامه بیماري ده چې هغې ته موږ ډپریشن وایو. ډپریشن کې سړی خفګان محسوس کوي، کار تېړه نه کېږي، شکونه راځي، جړا ورځي، خوب یې ګډوډ شي، طبیعتونه یې ګډوډ شي. باجوړ مریضان خو اکثر ما ته وایي چې یاره موږ په مولیانو باندې ډېر زیات وګرځېدو. نو ټیک ده، زموږ مولا لکه سړی ورم شي، خو علاج ورسره ضروري پکار دی. نو دا د یوازې د مولا کار نه دی. مولا خو نن سبا تاسو وایي نو خلک وایي پیریان راغلل، پلانې شی پرې راغی، ډنګی شی راغی. د هغې دپاره که څه شی کېدی شي خو ټیک ده، خو علاج خو ډېر ضروري شی دی، ځکه چې پیغمبرانو هم د وخت حاکمانو نه علاج کړی دی. نو ستاسو د اویرنس دپاره دا یو څو خبرې زه ځکه کوم چې که څوک هم داسې تاسو وینئ چې هغه برنغه ګرځي په حکیمانو پسې، په یو چا پسې، بل چا پسې، نو هغوی ته تاسو وایئ چې یاره په تیمرګره کې یوازې نه بلکې نور زما په شان ډاکټران هم د دماغو شته دی چې تاسو د دماغ له ډاکټر سره رابطه کوئ او خپل بیماري ورته په صحیح طریقه باندې خپل علامتونه او خپل ټول هغه ته وایئ، نو هله به ستاسو یو علاج په صحیح طریقه کېږي. نو که بیا ورسره تاسو خیر دی، نو قرآن د دغه نه موږ انکار نه کوو. که څه دم دعا د څه سره کوي نو سره کوي بېشکه، خو علاج هم ضروري شی دی، علاج خامخا کوي. ټیک شو ډاکټر صاحب. بل چې تاسو د ډپریشن مریض چې کوم اکثر دوی شروع کړي نو هغه له اوله ډېر زیات تکلیف ورکوي، د هغه نه بعد هغه پرېږدي او چې دا ډاکټر ټیک نه وایي. دې په وجه دا ستا ډېر اهم سوال ځکه وکړو چې زموږ ټول بیماران اکثر دوايانې په منځ کې پرېږدي، بلکې په اولو ورځو کې پرېږدي. نو د دماغو د دوایي که هغه د ډپریشن ده، که د لیونتوب ده، که هغه د نورو شکونو د بیمارو ده، ټولې دوايانې په اولۍ هفته دوه کې سړی تنګوي چې هغه به تا داسې تنګ کړي چې ته وایي دا ګولۍ په ما ښې رانلې. نو اکثر خلک علاج پرېږدي. زمونږ دوايانې په 3 هفتو کې په 21 ورځو کې کار شروع کړي او سړی ورسره عادت شي. نو د هغې نه پس هغې په کار باندې سړی پوه شي. نو موږ ځکه مریض زر راغواړو، نو یا 2 میاشتې پس یا میاشت پس. نو تاسو مهرباني وکړئ چې دوایي ته صبر کوئ او ډاکټران بدلوي، را بدلوي زر ما، دې کې به ستاسو ډېره پیدا وي. ټیک شو. او ډاکټر صاحب بل دا چې زموږ د باجوړ او د نورو علاقو تاسو د اکثر خلک راشي یاره وایي دوی نشته، نو ستاسو صحیح ټایم ټیبل څه دی؟ زما ټایم ټیبل خو داسې دی چې زه چونکې بچي مې پېښور کې، نو زه دلته صرف 4 ورځې یم. د ګل د ورځې نه د زیارت د ورځې پورې، زیارت پر ورځ ماسپښین وځم او نور ټوله ورځ دلته موجود یم تر ماښامه پورې. نو په منځ کې به کې 1 غنټه 2 وخت پای نور زه یم، نو که ستاسو د چا هم څه خدمت وي نو ما سره رابطه کولی شي. ډاکټر صاحب بل دا چې د ډپریشن مریض د په کور کې څه داسې دي چې مطلب کورنۍ ټوټ کې چې کوم هغه استعمال کړي د ډپریشن مریضانو ته په کور ماحول ټیک کول پکاري. که کومه داسې مسله ذاتي خانداني یا په کور کې دننه چېرته وي د مور پلار سره، د ښځې بچو سره، نو پکار چې هغه ټول یو بل سره تعاون کوي، د مریض سره خاص کر تعاون کوي. نو چې مریض سره تعاون کوي دا نیم علاج دی. بل مریض مصروف کول پکاري. که یو مریض دی خپل کار پرېښی او هغه ډپریشن په وجه باندې کار پرېښی، نو زما دا هغوی ته دا تجویز دی چې دوایي لږ کار شروع کړي، د ډپریشن نه په راوتو شي. نو پکار دی چې دی لاړ شي او خپل کار ورسره کوي او دوایي ورسره استعمالوي.